بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرجوع عن الشهادة. هجي تروس بوري د شهادت بیانو وس د شهادت نه د رجوع بیان کی ذکر رجوع د شهادت نه رجوع عن الشهادت د شهادت نرستوي ذکر کئ به د رجوع د بار رکنم دی حکم ورلشتا شرط ورلشتا خپل برات کتاب کې بیانېږي نو ورته کې دی رکن د رجوع د چې شاهد وي پس د شهادت نه رجعت عما شهدت به پکمه مسله کې می چې گواہی ورکړی و دا غي نظر رجوع کوما یا کوم گواہی ما ورکړی و هغه د دروغ و بس دا رجوع ده. شرط د جواز دا دی چې دا رجوع به د قاضي په مجلس کې نو که د قاضي په مجلس کې رجوع نه و اعتبار به ورلنی دا مزده شو. حکم ورلدا دی چې کله څوک رجوع د شهادت نه وکي یو خو به تعذير راځي لکه هغه مخکې بیان منغو کو استاد زین کې برونی سبق کې دویم زمان هم په راځي خود زمان د باره به درې شرایط دي. یو دا چې کله قاضي فیصله کړي د مدعا علیه نه مال اخیسته مدعی له ور کړي فیصله کړي البته په زمان راځي بیان کو. دویم دا مشهود به په کوم شي چې گواہی ور کړي دا مال ویم مدعا علیه نه مدعی له ور کړي مال وی. او دریم دا چې مدعی له د مدعا علیه نه مال ورکړي او مدعا علیه ته وزم نه ملاو شوی نو البته په زمان راځي. څو شرایط شو زمان د بار درې یاد یې ساتي کم هغه دا چې مشهود به مال وی او پس ته قضا نه د امر سره وای او عوض کې مدعا علیه ته ملاو شوی نه دغه صورت کې چا چې د گواهی نه رجوع کړه باغه معنی به زمان راځي نورې خبرې اسانې دي ګورې ودا. خالد قدري مولا فرمای و اذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت. تاسو لک برو ګورې مولي سم د شهادت نه رجوع کولو دوه صورتونه دي. دیکھو ګور یو صورت دا دی چې قاضي لا فیصله نه کړي او گواهانو د گواهی نه رجوع وکړه. دویم صورت دا دی قاضي باقاعده فیصله کړی دا مثلا د خالد داوا وکړه په حساب باندې زما 100 روپۍ دي او دوه کسان زید عمري گواهان راوستل خلا قاضي فیصله نه کړی گواهان رجوع وکړه. دویم صورت دا دی قاضي باقاعده فیصله وکړه د گواهانو په گواهی باندې چې 700 روپۍ مدعي خالد تورکا هغه نه پس گواهان رجوع وکړه. نو څو صورت دي دوا. اول صورت حکم دادې چې لا قاضي فیصله نه کړي او گواهان د گواهی نه رجوع کی نو تعذيرا به گواهان وهل کیږي هغه ته به سزا ورکول کیږي البته زمان ممان به ناراضي او ته وګورئ. واذا رجع الشهود کله چې رجوع کی گواهان ان شهادتهم نا قبل الحكم د حکم نه مخکې به په شهادت باندې له حکم نه شوي نو سقطت یو خدا چې د گواہی ساقطه شولا ولی په دې گواہی قاضي اوس فیصله نشي کولای ولی دا گواہی ساقطه شولا ځکه قاضي هغه چې حق ثابتې د علی چې کله گواہی صحیح وي دلته هو گواہی کې تناقض را لې ولا کې ویل گواہی صحیح ده بیرست رجوع وکړه نو بداسي گواہی باندې قاضي فیصله نشي کولای ځکه گواہی ساقطه لأن الحق انما يثبت بالقضاء حق خو ثابتيږي په قضا باندې دا څه ده کنه او قاضي چې ده لا يقضي بكلام متناقض دا بداسي کلام فیصله نشي کولای چې هغه کې تناقض وي یو پیره گواہی ورکړه ولا پیره دي رجوع کوله نو دی له اعتبار ورکول ساقط شو. دیم ولا زمان علیهما بده گواهانو باندې با د رجوع په وجه زمان هم نوي ولی لکه زمان نشتا ځکه قاضي خلا فیصله نه وکړي نو دیو په خپل گواہی باندې شاته ضرر لا رسول نه دی نو
لانه ما د گواهان چې ما اتلف شیئا څه شی نه دی هلاک کړي نه د مدعی څه هلاک کړي دا خو ظاهره ده ولا علی المدعى علیه او مدعی علیهم څه نه دی هلاک کړي مدعی علیین خواله مال مدعی ته ورکول کیږي چې قاضي فیصله وکړي دلته خلاف فیصله نه ده کړې دا څه ده کنه ده او د مدعیم څه نه دی هلاک کړي ځکه غدیو گواهی نه ورکولم څه لازمه بنوا فین حکم دویم صورت څو چې قاضي فیصله وکړي په گواهی باندې چاله یوسف ته خالد تزر روپۍ ورکه تمدع علیه خالد دی مدعی دی به گواهانو ویل موږ د گواہی بدروغ کړی دی خالد زر روپۍ په یوسف نه وی پوري اوس حکم دار توجه هغه قضا به نافذ یې ختميږي نه یوسف به خالد ته زر روپۍ ورکړي مدعی علیه به مدعی ته حق ورکړي او دا گواهانو د غلطه گواہی په وجه د مدعی علیه مال هلاک شو دا سیده کنه نو اوس به گواهانو ته وایي تاسو د غمال وس مدعی علیه ته ورکړي څومره چې بخپله گواہی هلاک کړی دی پوه شئ به فیصله بنافذ فیصله به ماتی کې نه ګوري وته فین حکم کشری قاضی فیصله وکي بشهادتهم د گواهانو په گواہی باندې ثم رجو د فیصلې نه بس گواهان رجوع وکي لم يفسخ الحكم حکم قاضی لګولې دي چې مدعی علیه دی دغه حق مدعی ته ورکي هغه فسخ کیږي نه ولی مناسب لأن آخر کلامهم يناقض اوله د دې گواهانو رستونه کلام د اول کلام سره مناقض دی دا څه ده کنه او د رستونه کلام چې موږ دروغ ویلي دا د اول کلام سره مناقض دی او مناقض کلام له اعتبار نه لہذا د دویم کلام له اعتبار نشته د رجوع ولاله چې کومه فیصله دا من ختم کو نه ختمه فیصله ټیک ده رسیبی کزما په دې دلیل پوه نه شولې لکه هدايه مولا دلیل دی ما ویلو دا دویم کلام چې د اول کلام سره مناقض دی نو دا دویم کلام مناقض کلام شو مناقض کلام د وجه نه فیصله نه ختميږي فلا ينقض الحكم بالتناقض ولانه بل دلیل وورا دا دویم کلام رښتون کې دی کنه دی دا او اول پر صدق کې برابر دی نو کې دی شي دا رښتې صحیح ده چې گواہی د دروغ ده کې دی شي دا دروغ یې ول رښتې گواہی رښتې ده نو دواړه برابر شو کنه خو په اول کلام باندې فیصله هم شوی دا غیر د فیصله په وجه راجع شوی هم دی لہذا د اول کلام مقابله د دویم کلام چې موږ دروغ ویلي دا مقابله نشي کولای فیصله بنافذه پوه شئ ولانه فی الدلاله دویم دا چې دا دویم دلیل دا چې دا دویم کلام په دلالت کې فی الدلاله علی صدق فصدق معنی بدلالت کې مثل الاول دی اول پشان دی خو اول کلام وقد ترجح الاول اول کلام راجح شوی به اتصال القضاء به د دې وجنه چې قضا ور سره متصله شوی ده تاسو به شولې نه دوه حکم ولګول یو حکم دا دی چې کوم فیصله قاضي کړی به نافذ وي دیم حکم وس بیانې الکه مدعی علی حق هلاک شو تدروغ په گواهی نو چا هلاک کړي گواهانو ته وسوله د حق ور کوي وعليهم بغوانو باندې زمان دا غمان لیت لفو کم چې دی هلاک کړي دي به شهادتهم په خپل غلطه گواهی باندې ولی به زمان دی ځکه دیو اقرار بزان وکړو چې منګه د دې مدعی حق هلاک کړي څنګه اقرار وکړو یعنی من کوم گواہی ورکړی او مدعی علیه نه مال واخیستل شو هلاک شو مدعی لاړې دا من غلطه گواہی ورکړی و نو غلطه گواہی دا سبب د زمان دی چې سبب د زمان اقرار وکړو زمان نو په راضی نو المرء مؤاخذ باقراره لاقرارهم زکدی اقرار وکړو ولا انفسهم بخبل ځانونو باندې به سبب الزمان د زمان د سبب د وجه اوس به اعتراض وکړي چې لکه دا دویم کلام چې دا خود اول کلام سره مناقض دی او دا دویم کلام اقرار دی اقرار د زمان کم کلامو چې موږ بدروغ گواہی ورکړي دا زمان سبب وکنه نو دا دویم کلام سبب د زمانو خدا دویم کلام دا کم چې اقرار دی دا خود اول سره مناقض دی په کار د دې اعتبار ورنکړي شي زمان پیران شي خوانې درنکو دا دویم کلام چې دی د مناقض دی د اول کلام سره او
مناقض کلام لره اعتبار نوي نو دویم کلام په وجه تاسو دل رجوع حیثیت ورکوي زمان راولي دا ټیک نه ده پوه نه شوي به جواب دار مولوی صاحب اقرار ته مناقض کلام چې ده کنه هغه ضرر نه ورسي سره د مناقض کلام نه اقرار ټکی دا به بیانو والتناقض چې لا يمنع صحة الاقرار دا معنی نه د صحت د اقرار وسنقرره من بعد دا به ان شاء الله رسو وضاحت کوي مولوی صاحب اوس راته یو مسله بیانې مخکې موږ شرایطو کې بیان کړله چې رجوع به ال صحیح چې د قاضي په مجلس کې وشي شروع کې ویلو کنه ولا يصح رجوع بني صحیح الا بحضرة الحاكم مگر دا یا د پکی بند کوي او یا د سپیکر لګتیس کوي ولا يصح رجوع نه د صحیح الا بحضرة الحاكم مگر دا چې حاکم حاضر وي د په حضور د حاکم کې وشي د قاضي په مجلس کې صحیح شو لانه فسخ للشهادة ويختص بما تختص به الشهادة برګوري سوال دا دی چې د رجوع د بار د قاضي مجلس ولې ضروری دی ځکه چې دا فسخ د شهادت ده رجوع چې دا فسخ د شهادت ده او شهادت او د فسخ شهادت اعتبار یو وي نو کوم دی چې شهادت ضروری وو هغه قاضي مجلس وو نو فسخ شهادت د بار هم قاضي مجلس ضروری پوه نه شولې به لانه ذکر رجوع د فسخ د شهادت ده فيختص نو د فسخ د شهادت بخاص وي بما هغه زی پوری تختص به شهادت چې هغه پوری شهادت خاص وي چې هغه من المجلس د قاضي مجلس ته چې مجلس ته کوم مجلس هو مجلس القاضي چې مجلس ته قاضي دی اي قاضي کان دا نه ضروري چې گواہی په کوم مجلس ته قاضي کې ورکړي هم دغه کې د رجوع کې کله بل قاضي په مجلس کې رجوع وکړه کنه ام کافی ده ولئن الرجوع بل ووري دا رجوع اصل کې توبه ده او توبه د جنایت موافق وي نو چې پټ جنایت کړي پټه توبه وي چې ښکارا جنایت کړي ښکارا توبه وي نو ښکارا جنایت دلته کړي کنه گواہی د قاضي په مجلس کې ور کړي ده نو دغه جنایت سزا چې د توبه د مخکاري د قاضي په مجلس کې ولأن الرجوع توبة دا رجوع د شهادتنا د حقیقت کې د جنایت کذب نه توبه ده والتوبه ولا حسب الجنایت دا قاعده او قانون دی توبه دا موافق د جنایت وی د کبرا ده فسر بالسر نو پټ توبه د پټ جنایت وی والاعلان او ښکار توبه د اعلان جنایت وی واذا لم يصح تاسو پوه شولئ وليس د قاضي مجلس نه علاوه چې څوک رجوع کی رجوع له اعتبار نشته کنه نو کچري مدعا عليه مشهود عليه مدعا عليه هغه داوو کی بګوانو چې جدي رجوع کړي دا کم ځای کې کړي جی د قاضي مجلس نه علاوه یو مجلس یاد کیږي کی هیڅ اعتبار بدیو دا ویل رانه دا داوا فاسده داوا ده پوهیږي پی ولی رجوع کوم معتبر ده چې د قاضي په مجلس کې او دی داوا کې کومې رجوع مسله کوي د قاضي مجلس نه علاوه او چې کله داوا فاسد وي نو که گواهان راوړي کنه چې دی رجوع کړي گواهان له اعتبار دی او کوی چې موږ سره گواهان نشته دی د مدعی وي د گواهان له اعتبار ور د گواهان له قسم ورکړي چې دی رجوع نه کړي نو قسم بم نه ورکړي پتن لګي پوه شوي کنه به ووري مشهود علیه مدعی علیه کا داوا وکړه چې گواهانو رجوع کړي دا کوم ځای کې د قاضي د مجلس نه علاوه مجلس کې موږ ول دا دوا فاسده ده باطله ده او کله چې دوا باطله فاسده موږ القضات کې دي خدل ته بمره چراله نو به دې معنی احکام هم نه مرتب کیږي چې گواهان دی راولي کرای ولی اعتبار ولا نشتا اوس کوم مدعا علیه گواهان راولي چې گواهان رجوع کړي د پاغي گواهان راولي اعتبار ورل نه او کوئی موږ سره گواهان نشته دی گواهان له قسم ورکړي چې تاسو رجوع نه کړي قسم بم نه ورکړي ځکه د احکام خو د داوی صحیح دی دلته داوا کومه ده فاسده ده واذا لم يصح کله چې صحیح نشو الرجوع في غیر مجلس القاضي کی نو به فلو ادعى المشهود عليه کشری داوا وي کی مدعا عليه رجوعهما د گواهانو د رجوع و د قاضي د مجلس نه علاوه کا واراد يمينهما او اراده وکي چې موږ سره گواهان نشته دی له قسم ورکي لا يحلفاني دی د قسم نه ورکول کیږي لا يحلفاني
وکذا دغه شان لا تقبلوا نبا قبلېږي بینه د مشهود علیه د مدعا علیه کرای وړي ځکه دعوه باطله ده لانه ادعا رجوعا باطله ځکه دیو دعوه کوي د باطل رجوع د باطل دعوی ها توجه کوم مدعا علیه وی قاضي سے لکه خالد مدعی او یوسف مدعا علیه او یوسف نظر روپے واخستل شوی کنه او مدعی خالد ته ورکړل شي دا یوسف وسو وی جی دی گواهان رجوع کړي دا د پلان کې قاضي په مجلس کې بل قاضي ته وی سید ستا مجلس کې خو گواہی کړي وا خو د بل قاضي په مجلس کې به څه کړي رجوع دا دعوه وسیده سیده کنه اوس به دې معنی به عملم کیږي حتى لو اقام البينه كغوهان وسراولي دا مدعا عليه قائم کې بینه انه رجع چې دی غوهانو دی غوا رجوع کړي د هند قاضین کذا د پلان کې قاضي په مجلس کې او هغه پلان کې قاضي به د غواهان ضامن هم جوړ کړ تاسو رجوع وکړه ساسو بوجه مدعا عليه نه مال مدعي ته ورکړل شوی دی اوس یې ورکي ورته دایم ویل ور سره دا ویم وکړه د قاضي په مجلس کې مدعا عليه چې رجوع کړي غواهان امرا وستل او سره دام ویل شي ضامن هم جوړ کړي دي دغه یو غوا دی دواړه تیم جوړ کړي نبی وتی د بل قاضي پیسې موالي وسی ولور کې تاسو ضامن جوړ شوی وضمنه او دغه قاضي چې ضامن جوړ کړي دا غوا المال د مال چې تاولې غلطه غوي ور کړي وا تاسو پوهیږئ کنه په دې عبارت معنی دې ځنه حتی لو اقام البینه ګور ما تسویل مدعا علیه چې دا غواهان قائم کی قاضي ته وی چې دی غواهانو د پلانکی قاضي په مجلس کې د شهادت نه رجوع کړي و او غیر پاغي باندې ما سره دا غواهان هم دي او به هغه قاضي ضامن هم جوړ کړي و لہذا دی قاضي ته وی مالته وسمال والا وزبه به تیلی پوه شي به حتى لو اقام البينه کشری بینه قائم کی دا مدعا علیه پدې خبر انه دا غوا چې د رجوع کړي وا عند قاضٍ کذا وزمن او هغه قاضي به دا غوا ضامن هم جوړ کړي و د مال نو تقبل دي کې بوس قبليږي لان السبب صحيح دلته سبب د قبول د بینه چې هغه داوا صحیحه ده رجوع صحیح رجوع ده هغه صحیح ده نو قال د قدرت مولا فرمایي وای دا شاهدانی بمال فحكم الحاكم به وليس بس د دې بیان کوي چې نفس مسئله مخکې بیان کړل لذي لګرامات کومه اوله مسئله دا بیان کړل چې کله غواهان د غواهین رجوع کی شهادت به ختم شي به دو صورت دي ک قبل الحكم و زمان به ناراضي او ک بعد الحكم و رجوع وکړه حکم به صحیح وي حکم به ولي صحیح وي دي کې 84 نمبر مادم ده نه 79 نمبر 79 80 یو کمتیا لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم الحاكم حكم حاکم سره نه ختميږي موږ ویل حکم بنافذ وي او سره څه راشي زمان دا مسله شو او سره شي تفصیل کوي کشری د مال مسله وا لکه ما چې وختي مثال ویلی خالد داو په یوسف کړي وا په دزما 0 روپۍ دي زید عمر گواہی ورکړه نو یوسف نه 0 روپۍ واخیستل شي مدعي خالد ته ملاو شوی به گواهان رجوع وکړه نو وس په دغه روپۍ د گواهانو نه واخیستل شي او چاته به ورکړل شي مدعا علیه ته ځکه د مدعا علیه مال چا هلاک کړو گواهانو په غلطه گواهی مالي نو سبب د زمان موجود شلو چې غلطه گواهی کړي ونه وابتی پوه شوي په آسان دی ګورئ قال د قدرت مولا فرمای و اذا شهید شاهدانی کله چې دو کسان گواهی ورکي بیمالین باندې فحكم الحاكم حاکمون و حاکم فیصله وکي به بدغمال ثم رجع بيد گواهان رجوع کی زمین المال گواهان بد مال ضامنان شي المشهود علیه مشهود علیه مدعا علیه د پرچا خلاف چې گواہی ور کړي وجه لان التسبيب ملي شبر وګره څه خبره پکې کوه اهمه ده اصول خبره ده د یوسف نه چې 0 روپۍ لاړې کنه د دې مال د دې هلاکت علت قاضي فیصله وکړه دا مبلغ مباشر وي صاحب علت ته وي مباشر او سبب د گواهانو غلطه گواهی و هغه متسببین او هغه ته وي متسبب او قانون او قاعده دا چې کله د حکم نسبت علت ته نه کیږي مباشر ته به بچا ته نسبت کو متسبب صاحب سبب ته
دلته د حکم د یوسف نه د 1000 روپۍ چې هلاکه شولې د دې نسبت قاضي ته نه کو ځکه هغه څه تعدی نه کړی خو ګواهانو ته صحیح ښکاره شوی فیصله کړې ده چا ته به وکوس متسببین څوک دي ګواهان نه رسېږي لکه اوسره به لاره کې کو یو باسي من قتل به سبب کې ویلو که سوچم وي او یو کس راشي ورو ورزيږي داغه ثقل علت ویخه د درنواله ځکه لاندې لاړې خدا ثقل خو غیر اختیاري دي دته د هلاکت نسبت کولای شي او دغه د مزل چې دا سبب او سبب جوړ شو موزي شو دي ته چې ورو ورزيږي خو دغه سبب هم دلته ته مباح مزل خو مباح دي نو څوک چې صاحب شرط دی هغه ته نسبت کوم یعنی رفع د معنی چا کړی دا رفع د معنی د ازمکه د سطح چا لري کړی چا چې کوی ایستلې دي او پر دې ازمکه کې ایستلې تعدی کړی زمان به راشي پوه نه شولې په برحال متسبب مبارک 92 نمبر ماده ده والمتسبب لا يضمن الا بالتعمد متسبب ال زمين جوړيږي چې تعمد او تعدي او تعدي وکړل ته تعدي کړي غوانو کنه درو غوي ورکړ نه رسېږي پته وګوره لأن عقائد اشاره کوي لأن التسبيب ځکه متسبب جوړېدل علا وجه تعدي چې تعدي هم وي لکه درو غوي دا سبب الزمان به خو زمان راځي والمتسبب لا يضمن الا بالتعمد والتعدي كحافر البير لکه شا کوي ایسله قسم وکړه وقد سبب لند د دوړ غواهان سبب جوړ شوی للاتلاف المدعي د مال د هلاکولو تعديا او درو غواهیم کړي تعدیم ده امام شافعي رحم الله فرمایلا یزمنانی غواهان بزامین نه جوړیږي وجه سره وای قاضي مباشر ده صاحب علت ده او دا غواهان چې د متسبب دي صاحب سبب دي او قانون دار حکم نسبت بچاته کو مباشر ته کو قاضي ته وکړه او قاضي نه نشو دیو ته نه کو دمنګ اصول شاچی کوم دا قاعده ده دمنګ چې کوم ویل چې کله صاحب علت مباشر ته نسبت نه کیږي چاته به کو متسبب ته هو هر امام شافعي سبتوي لا يزمنان لانه لا عبره للتسبيب هغه تسبيب سبب جوړېدو ته اعتبار نشته د وجود المباشره کله چې مباشرت صاحب علت موجود وي قلنا من وی قاعده ده کنه تعذر ایجاب الزمان کله چې متعذر شي زمان واجب ول په مباشر باندې چې عدل تقاضي دي به بچا معنی کوو متسبب معنی وجه لانه كالملجئ لکه وسله زه مثلا دی هدایت دی ویما په سر ول کلا شمکوب کېدما تکله شدا یوسف ملک غنی تا وجنم بس هدایت رباجي کی یوسف ملکی نو مباشر څوک د هدایت دی خو سبب څوک جوړ شوی ځا د متسبب مکان دلته هدایت خو مکراه او مجبور او هغه د علت نسبت نشي کېدی نه چاته به وکړو متسبب ته ما ته بکیږي پوهیږي په دې معنی لانه کالملجئ دا قاضي خو عین ملجأ نه دی البته پشان د ملجأ دی یعنی چا خو په سر ور ټوپک نه دی ښه کنه خو شران خو به لازم و چې ګوانو گواہی ورکړ اوس په فیصله کې غریب خو مجبور او شریعت نه څنګه فیصله کړی دا هغه ملجأ پشان د ملجأ دی مجبور دی قضا ته او کوم په قاضي باندې زمان لازم کو نو به وڅو قضاوت نه تحریږي ځکه هغه وایي چې زه به ګواهانو فیصله کوم او دوان به په ما راځي سباله ګواهان به رجوع کوي دوان به ما راځي وفي ایجابه او کچري زمان واجب کو په قاضي نو بده کې صرف الناس خلق ووري ان تقلد د قاضي د منصبنا پری به دي وتع کنه د مدعین والا کنه د خالد نه روپۍ والا کنه هغه ته میراو شو غنه والی وي غنه څنګه علی یار هغه د برو قاضي باقاعده فیصله کړی دا ال اجتهاد ولا ينقض بمثله صلی الله علیه وسلم ویلي باقاعده اجتهاد شوی فیصله شوی نه ماتيږي وتعذر استفاؤه او متعذر د چې د پیسې منغ اصول کو من المدعين ولي لان الحكم ماض هغه حکم خو نافذ شوی دی فاعتبر التسبيب لند د اعتبار بچاته ورکړل شي تسبيب تا څوک چې سبب دی غتا وانما يزمناني دا زمان به کله راځي توجه نه به الله راځي ما دلغه کې دی چې قاضي فیصله کړي او مدعين مال مدعي ته ورکړی شوی یعنی مدعي قبضه کړي پوه نه شوي کوم مدعي قبضه لا نه ده کړي
به په ګواهانو زمان نه راولي ولې به هم مدعی نه مال نه دی اخیستل شوی کنه صرف فیصله قاضي کړی دی چې مدعی ته به ولا مال ورکې فیصله کړی لا ورکړی خو نه دی پوهه شولې به نور وجه بیان وکا و انما زمانانی د ګواهان به ضامن جوړیږي اذا قبض المدعي کله چې قبضه کې مدعي المال مال دینا کدا داسې مال وی چې په تعین باندې نه متعین کیږي لکه درهم او دنانیر دین دا معنا دینا کانا او عینا یا عام سامان وی چې په تعین متعین کیږي وجه څه ده لأن الاتلاف زکه اطلاق حلاکت د مال د مدعا علیه به د بچا راځي چې قبضه مدعي وکیا لأن الاتلاف به يتحقق نه په قبضه متحقق کیږي او بل مزیدار وجه ول ذکر کړی دا ما ته لګ متوجه شي زمان کې دا ضروری ده کنه چې چا کم شي هلاک کړی نه داغي مثال باور کوي زمان کې دا ضروری ده کنه کم شي چې هلاک کړی داغي اوس ته په ګواهانو باندې زمان راولي ګواهانو ته ځکه تکړه شي تاسو یې سب لا 100 روپۍ ورکړي کله څه وکړو نو دغه زمان او کم شي چې هلاک کړي غمنس کې مماثلت نشته ولی کم شي هلاک کړي دغه یوسف مال لیکنه نه خو لا یوسف نه خالد ته نه دی تلغه صرف لازم شوی دی هغه صرف سره هغه الزامي دین دی الزامي دین او د ګوانو نه عین اخلي او عین او دین منس کې مماثلت نه وي نه راځي په یوسف باندې صرف دین لازم شو او د ګوانو نه اخلي عین لکه پیسې چې دی واغستل یوسف لور کړه عین شو دا څه کنه ده نو عین او دین منس کې مماثلت نه زمان نه جوړي ولانه لا مماثلت نشته دی بین اخذ العين ما بین د اخذ عین چې ګوانو نه والي او الزام الدين مدعي من صرف لزوم راغلي هغه منس کې مماثلت نشته نو زمان د بارغه مماثلت ضروري دی زمان څنګه راولي قال قدري مولا فرمای فین رجع احدهما زمن النصف لك برابر انتي اسانه ده ډیر مزیدار هم د خون بدر کی کچری یو غوار جو کړلا زید امر کې زید وکړلا نو بس نیم پیسې به زید نه وصول شي بل خلانه ده کړي خالد د بارا په یوسف باندې فیصله د 100 روپۍ وشول یوسف 100 روپۍ ور کړل خالد ته 100 روپۍ هلاک شولې زیدم گواہی کړي او امرم نو زید رجوع وکړلا کدوړ وکړل خو پر 100 روپۍ بلازم شو او یو وکړ اوس بچي نیم روپۍ بلازم شي 500 روپۍ چا چې رجوع کړی دا یوسف ته به ورکه مداري دا پوه شولې پی دلته یو قاعده ذکر کړي قاعده دا چا چې رجوع کوله کنه هغه له اعتبار نشته دی بلکې اعتبار چاله دی کوم چلا باقی دی رجوع نه دا کړي مثلا درې کسانو گواہی کړي دا څو کسانو چې د خالد په یوسف 100 روپۍ دی قاضي د یوسف نظر روپۍ واغسته خالد له ور کړي په دې کې یو کس ویل چې جی عزت گواهی نه رجوع کوم ما دروغ ویلي دي نو باقی څو پاتې شو دوا چا چې رجوع کړي غیر اعتبار نشته څنګه چې باقی دی غیر اعتبار دی نو الله وجت قائم دی ښا نو چا چې رجوع کړي باغه زمانه هم ناراضي په یوه به ځکه موږ اعتبار چا لره دی څوک چې باقی هڅه بلم رجوع وکړه څو رجوع وکړه دوه او پاتې څو شو یو او یو چې د نیم نصاب ته کنه د گواهی نیم حق لا پاتې نو په غوړو باندې به شریک نیمه روپۍ راځي ځکه اعتبار چا لره دی څوک چې باقی دی نیم خو باقی دی نیم خراب شوی ټول نه بیوالو کڅلور کسانو یو رجوع کلم څه نه کیږي ځکه نصاب لاشتا کدو وکړه هم څه نه کیږي نصاب شته کدرې وکړه اوس نصاب کم شو دوونه نو بده درې وړو کې په شریک باندې بدرې وړو باندې نیم راځي ځکه اعتبار چالي کوم چې باقی نه پوهیږي په تو غوړي فین رجع احدهما کرجو بدوړو کې یو وکړه زمين النصف د نسب بزامین وی والاصل بدی کې اصل قانون وورا ان المعتبر في هذا معتبر بدی کې بقاء من بقيا هغه بقا دا هغه چا د څوک چې باقی وي دا مې ویلیو کنه لا رجوع من اعتبار نشته د رجوع دا هغه چا لره چا چې رجوع کړی دا څوک چې باقی دغه ته وګورو دې صورت کې وګورئ وقد بقي من يبقى بشهادته والباقي ده هغه څوک چې باقی دی دغه د شهادت د وجنه نصف الحق یو کس خو باقی دی کنه او دغه د شهادت د وجنه نیم حق هم څه دی نشه چې رجوع کړي باغ باندې حق راشي
وإن شهد بالمال ثلاثة راشا کچری گواہی په مال باندې ورکی درې کسان فرجع احدهم برجوع کی بدریو کی یو فلا ضمان علیه دلیل خو معلوم دی کنه وجه لانه بقیا زکه باقی دی من هغه څوک يبقى چې باقی دی به شهادته داغه د گواهی په وجه کل حق ادو کسان دی خلاصتره وهذا وجه د ادم ولسبدا دریم چې کم دی کم چې رجوع کړه په د زمان ولې ناراضي داغه دلیل پیش کړي درې کسان دی لکه یو رجوع کړه دو پاتې دي کنه نو کم دریم دی باغه باندې زمان وجه لأن الاستحقاق باق حق باقی دی کنه په یوسف باندې چې هغه مدعی ته ورکی او غواهان پوره دي نو حق باقی او چې باقی ټیک صحیح کار شوی دی دوه کسان غلا پوره دي لأن الاستحقاق ذکر حق د مشهود به دغه دی کنه ذکر استحقاق د مشهود به د مال د مدعی د پاره انا باقی دی ولی باقی دی بالحجت حجت لا تام د دوه غوان شتره والمتلف او کوم شي چې هلاک شو کوم مال چې هلاک شي تاسو دې پر یو قاعده ووري برګوري مثلا زه د یوسف مال هلاک کما په ما به زمان راضی کنه کله څنګه ده به دا کوم مال چې ما یوسف هلاک کړي هدایت وې دا خصما مالو به ووري زه د یوسف مال هلاک کم قاضي ماته وې کوم څومره مال له هلاک کړي یوسف له ورکا صحیح شو پدې کې هدایت رباڅي کی ثابت کی گواهانو سره چې د مال کم هلاک شوی دی یوسف نه دی دا زما دی نبی پر زمان چاله ور کوم هدایت لا او د یوسف د بره چې قاضي کوم فیصله کړي و چې د غل زمان ور کوم هغه به ختم بشي کنه نه پیږي په ختميږي کنه یار خسرونه خو قضاوي کنه نو چې وګوره یو پر قاضي فیصله کړي دا چې یوسف له مال ورکا خو چې مستحق وروه توبه شو ختم شو فیصله نه پس ختميږي چې لا قاضي فیصله نه کړي لا نبی په طریقه ولا باندې پکار د مولوی صاحب چې فیصله من عادي وشي چې لکه وسمه ورکوا څه مطلب د دریم کس چې گواهی نه رجوع وکړه کنه دوه کسان خو برابر پاتې دي کړه نو بده باندې موږ مال راولو او پسې ول ورکو غینه خلاله چې د سره مال بیرانه ولو کله نصاب برابر دی چې به راولو ګوري والمتلف حلاک شو د مال متستحق کله چې د حق روز مستحق روز لکه هدایت را لې نو سقط الزمان مطلب نه زمان هلاک شو مان هلاک شو یسب له بینور کومه د سیده کنه ده حالانکه به سلام شوی ده فاولا نظم صورت کې اولاد ايام تنیا چې بده دریم غړي باندې موږ مال ران ولو ځکه زمان موجود سبب موجود شوی پورا نه دي فین رجع اخر وس پکې یو بل مرجو وکړه دا مې ویلی وس په بچا باندې نیم مال راځي په دې دواړو باندې کا زمين الراجعاني زامن بوي دوال رجوع كون کی خود څومره براجي وي زامن وي نصف الحق دلیل لان ببقاء احدهم زکا په بقا د یو کس باندې یو کس خلا باقی دی يبقى نصف الحق نم حقم لا باقی دی يبقى نصف الحق وان شهد رجل وامراتان برګوري تشرتونه بیانین ته آسان دي یو کس گواہی ورکړه او دوه خزو گواہی ورکړه پدې کې یو خزر رجوع کی مولوی صاحب نصاب ختم شو کنه او یو سره یو خزر لا پاتې دي نو په یو خزر باندې به څومره زمانه راځي څلور مېسا ځکه دوه خزي د دوی حسابيږي یو سره هم دوی حسابيږي ګویا څلوري سي د حق دي نو درې خلا پاتې دي یو سره هغه ډبل یو خزر نه رسې په اکبلی خزر رجوع وکړه بس نه به نیم شي ګوره کومه وإن شهد کچری گواہی وکي رجل یو سړی وامراتان یو دوه خزي فرجعت امراه ويو خزر رجوع وکي زمينت د خزه بزامن وي ربع الحق وللبقاء لبقاء ثلاثه الارباع ذکه باقی دري حصے د څلورو حصو ببقاء من د وجه د بقا د غجان چې څوک باقی دي چې یو سړی د دوی سیغه ایو خزه وإن رجعتاو ک دوړو خزر رجوع وکړه هدایت اوس بچي نیم زمینتان نصف الحق ولی لأن بشهادت الرجل ذکر شهادت د سړي خلا باقی دی کنه نو په شهادت د سړي باندې باقی دی نیم حق وان شهد رجل وعشره نسوه لګبر وګوري یو سړي گواہی ورکړه ولا سو خزو نو یو خزر رجوع کی سبق راځي
او کدوی وکي او که اتی وکي سباک راځي یو سړی دوه ښځې لا اوس هم پاتې دي حق نه هم یې چې وکي اوس کاروان شو اوس ربع حق به په دې نه وواړو ښځو شي که نه پوهېږي وګورئ کومه دی وإن شهد کچری گواهی وکي رجل یو سړی وعشرة نسوة او لس خزي ثم رجعوا برجوع کی سمان اتبکی فلا ضمان علیهن زمان بنوی بدی اتو خزو ولی لانه بقیا زکه باقی دی من هغه څوک یبقى بشهادته چې باقی دی دغه گواهی باندې کل حق یو سړی دو خزي فإن رجعت اخرى کوس پکی نه هم خزم رجوع کی وکان علیهن نو وسبوی پدې نه رجوع کوونکو باندې ربع حق لانه بقي النصف نیم خو باقی دی کنه سړی د وجنه او یو ربع باقی دی وی خزي په وجه کی ځکه نیم باقی دی بشهادت الرجل باندې او ربع باقی دی بشهادت الباقیه باندې فبقي ثلاثه الاربعه باقی دی وان رجع الرجل والنساء لکبر وګورئ لس خزي او یو سړی گواہی ور کړی دا او به ټول رجوع وکړه امام صاحب رائے دا دا چې یو سړی د قایم مقام د دوه کوزوي ګویا چې دوه کوزو رجوع وکړه او لس کزي نه رجوع ټولو کړي کنه نو په سړی باندې بشپګم یې سره شي دا د دوه کوزو قایم مقام دی او بهر دوه کوزو باندې به یو راشي یعنی پنځه سبب باقی لس باندې راشي دا څوک کوئی امام صاحب وایي او د امام صاحب دا قول مجمع الانهر کې هم دا مفتبه رائے دا ګوره یو دا وإن رجع الرجل کچر رجوع کی سړی او نساء خزي فعل الرجل نو بصری باندې سدس الحق دی وعلى النسوه باندې خمسه استاسه دا 15 د شپږوي سون دي یعنی وای سب سړی او 15 سي دا بخزو انده به حنیفه رحم الله هم دا مفتبه دا اصحابین څه وای وینه چې یو سړی په حکم د چا کړي د دوه خزو کړي تر صاحبین دلیل شروع کې ما ویل به اوري امام صاحب وای چې نیمه عیسی اچھا جی امام صاحب خبر هم وکړه لکنه ختم مشوره یو سړی په حکم د چا کړي دوه خزو کړي نو بس ګوې مجموعه دولس خزي دي نو د دوه خزو شپږم یې شراب په سړی راشي او باقي 15 سي په خزو صاحبین وایي چې دا یو سړی چې د نیم نصاب دی او لاس خزي ته دی نیم نصاب دی نو نیم حق په سړی راځي نیم په لاس باندې به راشي وګورئ وقال على الرجل النصف فسري باني نيم دي ولا النصف دي النصف ولي لانهن زكدا خزي وان كثرنا اگر كزيتي به هم د یو سړي قائم مقام دي ګوره کلس کزي کشيلي کدير شي حکم دادا سي لکه یو سړی او یو سړی دا خزي نو ګوره بس دوه کسان دي نیم حق سړي راځي يقوم نداود ريغي بمقام درجل واحد ولهذا دغه وجد کنه ورسب چې خزي هر څومره ډېری شي کسړی ورسره نه گواہی قبليږي لا يقبلون قبليږي شهادتهن شهادت دخزو الا بانضمام رجل مگر دا کسړی ورسره ملګری شي ولي ابي حنيفه د امام صاحب دلیل واوري امام صاحب وي هر دوه خزي په حکم دی یو سړی کې دي نه یو سړی او لس خزي نه ګوي چې شپږ سړی شو دا څه ده کنه دوه خزي په حکم ده یو سړی کې نو لس خزي په حکم د څو سړو کې شي 15 کې او یو دا سړی د مجموعه څو سړی شو شپږ او شپږ وړه چې رجوع کې شپږم یې سپ سړی راځي نو ولي ابي حنيفه ان كل امراتين هر دو خزي قامتا دا قائم دي په مقام د رجل واحد کې قال عليه الصلاه والسلام فرمایي فی نقصان عقلهن څوي او دلت شهادت اثنين برابر د شهادت دو خزو منهن د دو منهن په خزو کې به شهادت رجل واحد په شهادت دیو سړي کې نو دوه خزي قائم مقام د چا کړلې دیو سړي کړی کنه فصار كما واذا داس شو اذا شهد بذلك سته رجال چغواهي کړي بدغه حق باندې شپږو سړو او بیٹول رجوع کینو په یو سړي څومره شپږم ایسا فإن رجع النسوة العشرة دون الرجل کسلی رجوع نه کړي او دغه لس وړو خزو کړي نو بس نیم حق اتفاقا په خزو راځي نیم حق ځکه یو اعتبار چاله دي کوم چې باقی وي نو هغه یو سړی د نیم حق باقی دي فإن رجع النسوة العشرة کچری رجوع کی خزلس نسړې کان علی نن وی به د خزمانی نیم حق
على القولين د امام سیب او د صاحبین دوه رأي موافق لما قلنا وجه ولا من ویلی وجه سوا اعتبار چال لره دی ابقاء من بقیا لا رجوع من رجع ولو شهد رجلان وامرأة بمال ثم رجعوا لکبر وګورئ کدوه سړو گواہی ورکړي د هدایت او یو خزه ده یو خزي گواہی له اعتبار شته وس او بزول ده پکې او به ټول رجوع وکړه نو زمان به صرف بسړو ځکه خزه خو کې سي بزول و ځکه خزي شهادت خو معتبر وي چې دوه شي خو لا دوه شي نه دي هیڅ اعتبار ولا نشته ولو شهد رجلان وامرأة کچره گواہی وکي دوه سړي یو خزه په یو بیمالین باندې ثم رجعوا به رجوع کی فالزمان وليما زمان به سړو باندې ویدون المرأه باندې ولئن الواحده چې دی وخذا ليست بشاهده دا هو غوانه جوړيږي بل هي بعض الشاهد بلکې دا هو بعض شاهد دی فلا يضاف اليه الحكم نو حکم نسبت بعض شاهد ته نه کیږي ځکه تجزین قبلي قال د قدري مولا فرمای وان شهد شاهدان على امراه بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجع فلا ضمان عليهما لګوري ما شرایط کې ویلو زمان په شرایط کې قصاص زین کی په ګوانو زمان کله راځي ما ویل یو شرط داري چې پس ته قضا نه رجوع کی ام ویلو کنه دیم شرط هم دا ګرځولیو دا مقرر کړو چې دا مال وي د څه وکنه او دریم شرط دا چې بغیر د ایوازه د مدعی نه مال وصولي وشي بغیر د ایوازه د څه ویلو کنه د دریم شرط وځوک شي اوس دوه کسان رجوع کی گواہی ورکی چالکه دا خزه چې دا د هدایت خزه دا بس هدایت وته کوله قلاري مش پس غوانو ویل موږ دروغ ویلی جی خزه نه ده به وره هدایت داوا وکړه په یو زنانه باندې لازم خزه ده هغه ویل نه ما زید امر رال گواہی ورکړه جی دې خزه ده او گواہی د دې ورکړه جی مہر مثل ولا مقرر شوی دی مہر مثل بس هدایت کړي له مہر مثل ورکو یو مې شي کوم زیدار وته کړله مې ګوان رال ګوان ویل چې موږ دروغ ویلي دي اخر نکاح نه و تاسو پیږئ دلته پدې ګوانو باندې څه وي ځوان نشته ریخه رسې به او کدا سي گواہی ورکړی و چې هدایت جی من گواہی ورکو د دې خځې سره نکاح شوی د هغه مہر مثل 1 لک روپیو 500 یاد کړلې لز یاد کړلې مہر مثل نم کم بهم به زمان نشته ولی نور قصه وګورئ وتا وین شهید شاهدان کې چری دوه کسانو گواہی ورکړله علی امراتن بندي بن نکاح چې دې نکاح کړی دا به مقدار مہر مثلها او خاون ورله مہر مثل په مقدار باندې مقرر کړي به دوړو رجوع وکړه فلا ضمان علیهما د یو مسله شولکه دیمه وکذالک هم دغه شنچ غوانو گواہی ورکړي اذا شهدا باقل من مہر مثلها باندې پوه شوي کنه به وجه سره مولوی سي د یو مش هدایت د خزه وته کړي د خزي د بوزعي منفعت دا خراب شوی دی هدایت خسته دی څه دا کنه وکړي الکه د خزي د بوزعي منفعت ضایع شوی دی هدایت حاصل کړي دا څه دا کنه او منفعت چې ضایع شي کنه دغه زمانونه نه دا مشهور مسله د زمان د منفعت نه نو د خزي د وایي سم منفعت ضایع شوی دی ټیک د موږ دویم شرط دا لګولیو موږ ته درې شرط لګولیو یو بعد القضاء بوي دویم دا چې د شی چې مال خوي کنه مال نه دی دغه منفعت ضایع شوی دویم شرط فوت شو رسي بي لأن منافع البضعي دي دا غير متقومة ده هو قيمتي ندي عند اتلاف په وخت کې ندي ګورې ها هلاکت په صورت کې ندي البته درې صورتونه کې دي ان شاء الله غصب کې با را لبیرا شي څو صورتونه کې دي دریو کې دي ښا علامه شامی فرمایي یو وقب مال کڅوک والی پټي کې وغینه پیدا واخلي څومره وخت پیدا د غیسي اجرت بتالي یو وقف مال له او یو کوم شي چې تیار شوی د منفعت د باري لکه یو رکشا د هدایت سره دا ته چایو مشونی ولنده خو په روزانه 100 روپۍ ګټلې د دې لپاره تیار شوی و یو مشي سره کړي منفعت فوت کړې دی بم زماني یو دی کوم دی ښه په یوه کنه په وګوره کوم ځای منافع د بوزي چې دا غیر متقوم دي د اتلاف
اطلاق په صورت کې چالاک شي دغه زمان نه د منافع او په هلاکت کې دا زمان نه خوس هدایت ته بل کې دا وای کنه چې دا مشهور قاعده ده چې د منافع او زمان نه دا موږ اسامي کې ویلې ده او زدي وجه سره منافع او زمان ولې نه جواب توجه قاعده مونږ ویل وختي چې زمان د پاره څه ضروری دي مماثلت څه ول ضروری دي دلته مماثلت ناراضي ولی چې اوس د خځې لمنګه پیسې ورکو د زمونږ مسله کې مثلا څه ورکو ده بطور زمان د ګوان نیولو غیله ورکو نه دا خو پیسې دي او د خځې چې کوم شي هلاک شوی هغه سره منفعت او د پیسو منځ کې مماثلت شته نه زمان څنګه راوړي زمان هم مماثلت غواړي وسمونه رسیدلې دا قاعده او وجه د آیات ساتي کا یو منفعت په اتلاف کې زمان نه د مشهور قاعده ده وجه سره ځکه مماثلت په کاری زمان کې بدلتا نشته لأن التضمين چې دغه کومه قاعده ته اشاره وکړه دا د غصب قاعده دی دواړه استدعي د غواړي مماثلت على ما عرفه وانما تضمن اعتراض چیر دا خزه چې کله خاوند ته بنیکا کیږي مہر مقرریږي کنه دلته خو د منافع او به وس کې تاسو مہر مقرروي کنه پیسې مقرروي جواب دار قاعده دا و بکار د چې وزن مقررې دله قاعده موافق بکار د چې مہر نه مقررې دله خو چون کې د بوزاده آزاد خزه بوزاده یا د سی وای د انسان بوزاده او دا خو شرافت ولا شی دی کمفتو کې خوند ته ملاو شي دا دغه بی عزتی د نو ځکه به منګه پیسې مقرره کنه قاعده ویل چې مقرر دی نه وي کنه پیږي دیو جنا قاعده د نکاح دام ده چې په وخت خروج کې د دې زمان نه دې پیسې نه چې طلاق ورکړي او په وخت د دخول کې نکاح کې راځي به شریعت مہر مقرر کړي کم از کم 10 درهم علم دې کنه وګوره وانما تضمنوا د دې زمان راضي وتتقوم قیمت جوړيږي بالتملک کله چې سړی مالک جوړيږي ولې لانها تسير متقومه وإذا دغه وخت د بضعه دا متقومه جوړيږي ضرورت د منافع متقوم جوړيږي ضرورت الملک د ملک د وجنه ملک پر راضي کنا ابانه لخطر المحل هر بار چې اظهار وشي د شرافت محل چلکه دا محل ډیر شریف دی مفتو کې نه حاصلېږي وکذالک اذا شهد على رجل بتزويج امراه بمقدار مهر مثله کې بدل کړي لګو غره قصه ختمو سړي هدایت ولمانی کانه د کړي خزي والله سکړې دي دا او مهر مثل دې راسه نکاح کړي تکړه شه گواهان ول گواہی ورکړه شه الټه شو خزي دا وکړه هدایت باندې نکاح دې راسه کړي او مهر مثل باندې دې راسه کړي خزي گواهان امر واستل هدایت نه مهر مثل واخذ خزي له ورکړو به گواهانو ورستو جی نکاح نه وکړي موږ دروغ ویلي دي وسبه توجه اوس بر دې گواهانو نس دغه مہر دغه زمان نخلو هدایت لبه ورکو کنه وینا نه به ورکو ولیا موږ دریم شرط ذکر کړو چې یوز چا چې مال هلاک شي غته یوز نه ملو شوی د هدایت ته یوز ملو شوی شی والے نه دی یو مېش دوه مېشتي نه رسې پکې یوز ملو شوی کنه او په وخت تملک کې هو قیمتي شی دی یوز ورته صحیح ملو شوی دی بس خبره ختمه اوس کومه د گواهانو نه زمان والو هدایت ته ورکو نو گواهانو نه به مال هلاک شي څه وته ملو شي او هدایت نه چې مال هلاک شوی غولټه وته شي ملو شوی کنه نو او چانه چې شي هلاک شوی وز وته ملو شي دا څه لکه د سر هلاک شوی دینه نه پیږي وته وګورئ وکذا اذا شهد کله چې گواهان گواہی ورکړي اعلی رجلن د هدایت خلاف به تزویج امراتین چې تا د پلان کې سن نکاح کړي به مقدار مہر مثله تکړه شوړې کورلا دې صورت کې زمان بګوانو نشته ک رجوع کې لانه اتلاف زګدل تمال خو هلاک شو د خاون خو به وزن منافع د بوزعي چې حاصل کړي دی وزن حاصل کړي الکه منافع د بوزغي خو اخو متقوم مال نه دی نه کنه په وخت دخول کې خوده د وخت دخول مسله ده لما ان البضعه دا متقومه ده په حال دخول کې په الملک ملک چې داخليږي نکاح کې داخليږي قیمت مقرریږي کنه مہر والاتلاف بعوض چې کلا اتلافن ګوي چې د گواهانو د سره د هدایت نه څاله کړي دینه نه پیږي یو وجه وېدا شولا او بل وجه دا د گواهانو زمان کیدو ندی ته څه وز ملاويږي او په هدایت باندې هم زمان پیسې راوځي غولټه ورته سم ملاو شوی وزن ملاو شوی وهذا وجه دال لان مبنى الزمان المماثله مبنى د زمان په چا ده مماثلت د قاعده خټوله ته یاد راکنه زمان کله چې کله مماثلت وي
او دلته مماثلت ناراضي کا څنګه ولا مماثله بين الاتلاف بعوض وبينه بغير عوض مولوی صاحب سلیمانی زمان راولي او عوض نوي او بل طرف ته خو زمان راغلی عوض شته نو مماثلت شته دوړه کې په خاون باندې زمان را لې مہر مثل د څه د کنه خولټه پکې څم ملاو شوی دی او ته عوض نو ولته زمان سره دی عوض دی د څه ده او څه په غواهانو باندې کوم زمان راو دا به زمان وی بلا عوض نه دوړ منس کوم مماثلت شته د زمان کې هم مماثلت پکاره څنګه پکېدو وسم پوهه نشولې نو څه وی ولا مماثله بين الاتلاف بعوض وبينه بغير عوض وان شهد باكثر من مهر المثل او کچره غوانو غوي ورکړي وقاضي صاحب هدایت نکاح د خځې سره کړي دا مهر مثل 1000 روپۍ دی او یو لک یادېږي په یو لک مانی او به رجوع کې به زمان نشتا ول هدایت نه کوي لک روپۍ لاړې خو یواز ورته ملاو شوی دی او شرط موږ دا ذکر کړو زمان با ان راضي په غوانو باندې چې یواز نه ملاو شوی وان شهد باكثر من مهر المثل ثم رجع الټه می ویلو یار به ووري اسیم جلتی شروع کړل غوانو غوايي ورکړل چې هدایت دغه خزي له مہر مقرر کړي څومره یو لک او مہر مثل څومره اسانه کوي 50000 نو په هدایت باندې دغه 50000 روپۍ زیتی را وستلې کنه مہر مثل خو 50000 دی او ویل څومره مقرر کړي یو لک 50000 روپۍ زیتی را وستلې نو هدایت ته چې د عوض ویل شوی بزعه دا خو په عوض د 50000 کې دا 50000 روپۍ زیتی را وستې دا توان به ورکړي وګورئ وان شهیدا کچری گوان گواہی ورکی باکثر من مہر المثلنا ثم رجع برجوع کی زمین زیادتا دوړ به زمین زیادت ویل انه ما دي دوړ اتلفاها دا غزيتي پیسې حالا کې کړلې او دا غي من غیر وزن نو